پاکستان تحریک انصاف ورکران او څومره لیډرشپ ته هغو چې د کوم جدوجهد کوي الحمدلله 1947 کې دا ملک صرف تقسیم شوی دا خو دا ملک بیا هم د تور ګوړهګانو والا غلامان دي د هغو د غلامانو والا غلامانو او دا جدوجهد د تاسو او د ما قائد چې دا شروع کړ د هغ د ګورا چې کوم نائب دا چې په دې ملک کې 75 سال نه هغه قابض ده هغه په دې نظام باندې قابض ده او دې عوام ته د مایوسۍ نه علاوه هېڅ هم نه دي ورکړي نو الحمدلله 8 تاریخ باندې د هغې حقیقي ازادي انشاءالله هغه تابوت د غلامۍ والا چې کوم 1857 کې د هغې بنیاد انګریز ایښی و د هغې به انشاءالله ختمه کېږي او هغه تابوت کې به آخري میخ تاسو او موږ او د عوام انشاءالله د ووټ په صورت کې وایي که خیر وي عزتمندو موږ د یوې میاشتې نه تقریبا د الیکشن هلې ځلې دي خلک خپل کمپین کوي خو د مو مخالفینو هم باقاعده هغو ته لیول پلینګ فیلډ میلاو ده دا بدب چې کمپین کوي او د موږ سره چې کوم رویه ده هغه د ټول عوام په مخ کې ده مختلفو طریقو سره پاکستان تحریک انصاف ورکر او لیډرشپ چې ده هغه د ظلم او بربریت او د فسطائیت شکار ده مو باندې مختلفو طریقو سره کیسونه دي ورکر کنونشن چې د کومې دپاره زه تاسو ته سلام کوم چې د کوهاټ نامه الحمدلله د یوې میاشتې پورې د هغې والا بوم چې دا د پاکستان په کونې کونې کې اورېدی شو د دې کریډټ هم تاسو ته ځي الحمدلله عزتمندو د دې اختر د خوشحالو سندرې چې د هغې نه بعد کوم اف آی آرز او مختلفو طریقو سره ترې ایم پی اوز او دباول خو مو بیا هم قانون لاس کې نه ده اخیستی او د پاکستان تحریک انصاف ورکر چې دا قانون لاس کې نه ده اخیستی مو بار بار د عدالتونو دروازې کټکاو کړي دي الحمدلله مو ته انصاف هم میلاو ده خو ایدو دا کوشش و چې دا مو بیزي وساتو او مو چې دا کمپین وکړو خو د الله او د انسان ارادي چې دي دا یو شان نشي کېدی او قرآن مجید آیات مفهوم ده چې یو د انسان والا سکیم ده او یو د الله تعالی والا سکیم او اراده ده او هغه به کېږي چې د کوم د الله تعالی والا سکیم او اراده ده انشاءالله عزتمندو زه تاسو ته یو کیسه اچوم نن باقاعده طور باندې ما کمپین وکړ زه سبایي ټایم کې امتیاز قریشي صاحب ته دعا ته لاړم هغه والد صاحب وفات شوی و زه چې واپس راغلم ما سره ګاډي و 15 شپې ما هغو ته ووایي چې دا تاسو جنډې ولې نه دي لګولې واپس کور ته حجرې ته لاړو په هغې باندې مو ډبل ډبل جنډې ولګولې او موږ راووتو تاسو په الله یقین وکړو موږ د توغو بازار کې ګرځېدو چې موږ ته 80% دکانداران او خلک چې دا هغه د خپل دوکانونو نه بار راووتو او ټولو سلام پیش کوو ماشاءالله او دا یې تاسو دپاره پیش کوو چې د هغو مینه چې دا قابل دید وه نو څو خو یایي چې دو مو کمپین ته پرې نه خو او موږ دې کمپین وکړ او خلکو ته همدا یایي چې هغو خو کمپین نه نشي کوی هغو مقابلې نه بار دي کله به یې ورته وي چې هغو نومینیشن پیپرز هم نشي جمع کوی بیا به یې ورته وي چې هغو به ریجکټ شي بیا به یې ورته وي چې که ریجکټ نشي بیا بیرته یې اخلو چې سپریم کورټ چیف جسټس کوم ظلم زیاتی وکړ این د ټکټونو په ورځې باندې هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیټ اخلي او هغه یې اپاچ کړه خو انشاءالله دا
خیال د ذهنونو نه وباسو. تاسو د پاکستان تحریک انصاف پارټي چې ده دا د بیت نما نه ده، دا د عمران خان او د یوې نظریې نما ده، دا د خلکو د زړونو نه نه چې وباسئ، د خلکو د زړونو نه به څرنګه وباسو. تاسو خو به مختلف حربې استعمال کو، خو د خلکو زړونه چې دي الحمدلله نن په دې خبرې باندې قایل دي چې که په ملک بقا د چا په لاس کې دا دی الله تعالی نه بعد الحمدلله هغه عمران خان ده و عمران خان سپیان دي انشاءالله. ورونو د امجد یو ځوی ده، زه به ډېر بیلو د بیلډ خبره نه کوم، کني خولې کې خو مې راغلې ده، خو په کار نه ده. ما د خپل تربیت چې ده دا اجازت نه راکوي. ایي چې آفتاب چې ده ده غوندې سړی به زه په چا به په عوام باندې مسلط کولو ته نه پرېږدم، که یې وانه که 10 روپۍ مې لا جیم لګوم د یوې په ځای چې 1 کروڑ لګوي زه به 10 کروڑ لګوم. ورونو زه تاسو نه یو تپوس کوم، او دا خبره د عام د غېږ کلاو غېږونو سره واوري چې تاسو د اوسه پورې د عوام نه بیډ بکریه جوړ کړي وو. آیا دا خلک د ووټ دا د خلکو ایمان او د خلکو د ضمیر اواز دا ته په پیسو نشي اخیستی؟ که د تا دا سوچ ولرې خپل ځای نه ووځه، انشاءالله دا عوام به تا ته انشاءالله هغه سبق درکوي. خو نن مو د بینګن والا کیس کړی و نه مې کوو، خو بیا څه ملګرو راته وایي چې امجد ډېر خوشحال ده. ما وایي چې تکلیف ورکونو دپاره کیس کوم، کنې نه مې کوو. د دو حیثیت چې ده دا اوس د بیل سره د مقابلې پاتې نه ده. چیف جسټس چې هر څه وکړو ډېر ښه یې وکړو، د دو حیثیت به انشاءالله دې ځل دا د بینګنو سره انشاءالله مبایع کوو. بیل خو ډېر مضبوط شی ده، دا به د دې بینګن او د دې ګوپیانو نه انشاءالله بیعه کوو. او انشاءالله دا میم دې سره وداره چې که بیا ښځه هم تا ته خپل کور والا د بینګن نه ما اخلي نو کیدای شي ته ته تور دې پورته کړي انشاءالله. امجد او عباس خان چې دي هغه ځان ته هر یو خپل کمپین کې کله کله په یوې جلسې کې دواړه لګیا وي، نون ولام او تیر ولام. یو هم یې چې که خیر وي د تاسو نماینده وزیر اعلی، بل هم یې چې که خیر وي د تاسو نماینده وزیر اعلی. زه دې غونه دا تپوس کوم عباس خان، نو د تا نون خو چې ده هغه خو پورا صوبایي 125 سیټونو کې 140 سیټونو کې هغه 7 ټکټونه تقسیم کړي، ته به څرنګه وزیر اعلی جوړېږي؟ د لږ عوام په دې خبرې باندې پوه کا، و دې مطلب چې ته په خپلو پیسو باندې غره یې چې زه به آزاد واخلم. و د چیف جسټس چې ده فایزي صاحب د تاسو لپاره دا دروازه کولو کړې ده، خو دا خیال دې ذهنونو نه وباسو. لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمې مې ایمان ده چې د پاکستان تحریک انصاف به انشاءالله MNA MPA خو پرېږده چې ته یو ورکر هم نشي ماته وایي او اخیستی په پیسو باندې. عزتمندو ګوره خان صاحب چې د کوم جدوجهد وکړ په دې باندې نن الحمدلله دا خبره عام خلکو په ذهنونو کې ګوزره چې دا حقیقي د ازادۍ جنګ ده. وګوره دا یوه مفاد پرست ټوله ده ډېره وړه غوندې چې په دې ملک باندې مسلطه ده، و انشاءالله د مو وسلې بلندې دي او د هغو هم د بقا جنګ ده. ویلي چې د فرسوده نظام کې د هغو بقا ده، نو هغه ځکه دا نظام غورځېدو ته نه پرېږدي
وانشاءاللہ په 8 تاریخ باندې به دا 24 کروڑ عوام که خیر وي دو ته داسې تطوړه ورکوي چې د دو والا دغه فرضونه نظام به د ګوراګانو غوندې لکه څرنګې د هغو عزایم د هغو غیر والا عزایم چې دفن شوي وو انشاءالله دا به مې سره په 8 تاریخ باندې دفن کېږي نو داود رانه لاړ که نیمه اوس قرآن مجید مناسبه خو نه ده خو ما قرآن مجید راغوسته دې ځای کې مو درې وړو حلف پې اخیستل چې انشاءالله مو دا حلف ته چې د تاسو غیرت د تاسو محنت د خان صاحب آواز دا جدوجہد د هغه شهیدانو وینه انشاءالله په دې باندې به هیڅ قسم کمپرومایز نه کېږي که خیر وي خو زه ورکر کنونشن کوم که خیر وي د جمعې په ورځې راتلونکي جمعې باندې انشاءالله دا حلف به هغې کې ویچتو خو بیا به یو حلف راسره تاسو هم ویچتو چې ګوره څټ کوو به نه کمزوري به نه ښیو ودار به ودار سره وکړو ودار به قرباني به کوو انشاءالله جدوجہد به کوو کور په کور به د خاندې بره د خپلو بچو مستقبل لپاره قرباني کوو زه یو ځل بیا د تاسو انتهایي مشکور یم د منځه ټایم د زړه مې غوښتو چې ډېرې خبرې موږ سره کړې وای اخره کې د شهریار بری متعلق یوه خبره کوم چې انشاءالله هغه به ډېر زر د مومنځ کې وي هغه څه مجبوریانې عدالتي انشاءالله هغه به رسېږي او هغه به غورځېدو ته هم نه پرېږدو او انشاءالله یو نماینده چې د هغه به غورځېدو ته نه پرېږدو او ځینې کسان راوتي دي د ما په حلقې کې ما نورو حلقو کې هغه دا خبره کوي چې اوس مو آزاد شو او مو چې دا مو حقیقي یو او فلرګی حقیقي ده حقیقي هغه دا چې خان صاحب پولیس باندې هغه دا خپل ټیکټ ایشو کړی ده دا خو راسره منو که نه نو د دې نه علاوه چې دا بیا خپله پوه یو چې نکالو سے هوښیار صحیح ده یو ځل بیا تاسو انتهایي مشکور یم چې تاسو موږ ته دوره ګڼ تعداد کې د پاکستان تحریک انصاف د جنډا ویچته کړه او بالکل ډر او خوف د زړه نه وباسو دا چې دا ګوره مارم چې مړوي هغه اخره کې ډېر تکلیف کي او ډېر ټوپونه وایي انشاءالله دا میاشت د یو څو ورځې 20-25 دن چې دا د دو ډېر تکلیف کې دي سر موتیوالی ده دا صرف هغو د مار خو نه خوڅېږي بس ختم نو دا خیر میاشت تریفنو چې اوس ویې پرېږدو زه تاسو انتهایي مشکور یم او خصوصا زه بخښنه غواړم ما د خویندو ذکر ونه کړ زه دو ته سلام پیش کوم چې دو استقامت ته دو جذبې ته سلام پیش کوم او د خویندو نه دا ما ضروري ریکویسټ ده چې په الیکشن کې به ګوره د تاسو د قربانۍ مو ته ډېر ضرورت وي د تاسو به ډېر رول وي او تاسو مو ته پته ده چې د مونه زیات الحمدلله جذبه لرو مینه لرو د پاکستان تحریک انصاف سره د جدوجہد سره خو د تاسو نه د مونږ خواست ده چې ګوره دا انګلیس چې کېږي دا فیمیل پولینګ سټیشنو کې کېږي ما په حلقې کې خو مافیا پرته ده هر شي د خبرې وي که نه 2018 کې ما الیکشن ګټلی و خو جان بوش کې هغه ریزلټ ډیلیټ کولی یو پریزایډینګ بغیرت بچی چې دا هغه چې روزانه د 10-12 بجو پورې هغې ته ریزلټ نه ورکوي نو هغه به څومره ټایم پورې مطلب د پولیس سټیشن کې ایساره شي خو دا ټیکټکس وي چې دا ډیلې کوه دا ریزلټ ډیلې کوه چې ایجنټ مو لاړ شي تنګ شي نو بیا هغو ته د سټمپونو او د بکسو ډکولو موقع میلاو شي نو دا د ما د خویندو نه دا مطالبه ده چې دې کې به تاسو ګوره ضرور رول ادا کوو دا تاسو ذمهداري ده انشاءالله عزت ورکوو نو الله د تاسو دا قرباني وکړو الله به تاسو د عزتونه درکوي انسان بچوي نو دا تاسو موږ سره وعده وکړئ چې انشاءالله فیمیل پولینګ سټیشن چې دي دا تاسو راته کنټرول کوون دي تکړه خویندې هغه روبستن دي وګوره تاسو ملګرو ته هم یو خواست ده تاسو به د بهرنیو ایجنټو په انتظار ګوره نه کینو خپلې خویندې میندې دي موږ ټولې خویندې میندې دي موږ یې رانباسو پولینګ سټیشنو کې به دفاع کوي چوکیداري به کوي که نه که خیر وي
نو دا قرباني وګوره په کینډیډیټ باندې ټوله نه پرېږدو چې هغه به هر شي غم کوي دا صرف د کینډیډیټ جدوجہد نه ده دا د تا د بچي مستقبل جدوجہد هم ده ګوره تاسو ډېره مننه الله دې تاسو ټول شاته آباد لري ډېره مهرباني والسلام